Facebook هم داري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په آیات مبارکه کې فرمای وی دا الله رب العزت د فاردی لخر د اسمانونو او د زمکو وکان الله یقینا دی الله رب العزت عزیزا غالبا حکیما حکمت والا. ما دل مخکې ویلو امام انقلاب عبید الله سیندی رحمه الله فرمای وی کم چې د زمکې مخلوق ته او دې داسې ځان جوړ کی یعنی د الله رب العزت منون کی بس جوړ شي. اسانه خلاصې وای چې سا الله غواړي هغه څیزونه دې شروع کړي د سنه منه کوي د آینه منه شي. خلاصې وای نو ادام داسې دی ګویا دې په منزله د فرشتو بیا ګرځي. نو د الله رب العزت لپاره دې لښکرې په اسمانونو او په ځمکه کې یقینا الله تعالی دې زبردست حکمت والا. الله فرمای انا ارسلناک یقینا من را لېږلي دي تعالی را اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهدا زیر ورکو شاهدا گواه و مبشرا او زیر ورکون کی و نذیرا او ویر ورکون کی. نو شاهد یو معنی هوتا است بار بار مخ کی تیر شوی ده چې دا امت به په نور امتونو باندې گواه شي چې خدای پاکه امتونه به انکار وکړي چې نوح علیه السلام مثال په طور د نوح علیه السلام قوم وایي چې موږ ته دعوت نه را رسولې ای به انکار وکړي. الله رب العزت به نوح علیه السلام وایي گواه هغه به دا امت گواه کړي. دی به وایي چې صاحب دعوت ورته رسېدلی دی وایي چې دیونه نو دی کم دی نه دا خبره کوي. نو دا امتیان به وایي چې دا به قرآن کې راغلی او محبوب صلی الله علیه وسلم باندې نازلو نو قرآن دروغه نشي کېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغجنه نشي کېدی. نو چې نشي کېدی لهذا دا خبره ما حق ده او دا ستا قرآن کې ده. نو دې ته دعوت رسېدلی او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل امت باندې ګواه شي چې او زما امتیانو صحیح ووي. نو یوه دغه معنی ده. او بل معنی ده شاهدا امام شاه ولی الله رحمه الله معنی کوي معلما طریق الحق معلم او استاد د حق لار. یقینا من را لېږلي تاسو ته پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهدا اے معلما طریق الحق معلم استاد د لارې د حق. یو معنی دم صحیح ده او یو زمونږ نیکان کوي خپل د زړه نه معنی کوي او د خېټې نه. انا ارسلناک غیرځه کې موجود دی انا ارسلناک یقینا من را لېږلي تعالی را شاهدا معلم او استاد د لارې حق و مبشرا او زیر ورکون کی زیر ورکون کی لکه تا ته وی که کلمه دی وي نو ستا لپاره جنت دی که مونځ دی که ستا لپاره دا میلاوي که د مور او پلار د حقوقو خیال وساته مور او پلار د بچو د حقوقو خیال وساته د ګاونډي د خیال وساته د معاشرې دا د حقوق دي د لارې کوڅې دا د حقوق دي که د دې د خیال وساته نو زیر د الله په درکې و نذیرا او ویره ورکون کی در دې چلای که د مور او پلار د خیال نه ساته مور او پلار د بچو خیال نه ساته خاوند د خزو نه ساته خزې د خاوندو نه ساته د خور حق تی ورنکه خور ضرور حق ورنکه دک شان چې معاشره کې د لارې کوڅې د آدابو د خیالونه ساته نو طالب یا روي دي چې لکه د عذاب به بیا خوري. الله دې بچ کی. لتؤمنو دا پارا دی چې تاسو ایمان نوړې بالله په دغه الله رب العزت باندې ورسوله او پر رسول د الله تعالی باندې وتعذروه
او د پاره دی چې تاسو تعظیم وکړئ د الله رب العزت وتوقروه وتعذروه د پاره دی چې تاسو امداد وکړئ د الله رب العزت وتوقروه د پاره دی چې تعظیم وکړئ د الله رب العزت وتسبحوه د پاره دی چې تسبیح بیان کړئ د الله رب العزت بکرتن و اصیلا سبا و بیگا یو معنی کې ضمیر راځي که الله رب العزت ته نو چې کله هغې ته راځي شي نو بیا به معنی شي چې تاسو ایمان راوړئ په چا باندې په الله رب العزت باندې او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا کومې خولې چې چپ پاتې کېږي دا م وایه صلی الله علیه وسلم وتعذروه او تاسو امداد وکړئ د چا د الله رب العزت نو دلته چې بیا د الله د ضمیر راځي شو د الله امداد وکړئ نو مطلب دا دی چې امداد وکړئ د دین د الله رب العزت امداد وکړئ د چا د دین د الله رب العزت او امداد وکړئ د رسول د الله رب العزت صحیح شو امداد وکړئ د استازو د الله رب العزت نو دغه به مراد شي وتوقروه تعظیم یې وکړئ د الله رب العزت تعظیم وکړي نو مطلب دی د دین د الله تعظیم وکړي بل بیا د هر چا خپل مراتب دي د الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی نو بل څوک داسې نشته الله حقیقي ورکوونکی ذات دی بل څوک داسې ذات نشته ویښ شه ویښ الله رب العزت عزت ورکوونکی ذات بل ذات داسې نشته چې دا ستا عقیده او ایمان وګرځي الله دې دا زموږ پخته کړي نو خبره داسې د الله رب العزت نو دی وجه حدیث کې راځي وایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت یو بنده ته وایي چې هلکه زه بې جامو ام نو تا ماله جامې رانه کړې یو بنده ته به وایي زه وږی وم تا ماله روټۍ رانه کړله یو بنده ته به نو هغه به زه بیمارم تا زما تپوس نه کوي یو بنده ته به وایي هغه به ورته چې ته خو خدای ته واحد لا شریک ذات ته څنګه بیمار یو ما دې تپوس نه کو وایي ستا په ګاونډ کې یا په کلي کې پلانکې کس بیمار و که تا د هغه تپوس کړی وي نو زه به دلته مونتی وي زه به دې موندلی وم هلته کې او پلانکي کس چې دی د هغه کپړې نه وي غریب و که تا کپړې ورکلی وي نو زه به دې موندلی ویم دا یعنی دا امداد د الله د بندګان دکه شان وایي دا حدیث یعنی اعمال چې ټول را جمع کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکړئ نو اسمان والا په تاسو رحم وکړي نو موږ څه کو نو لږ خیال ساتل پکار بیا دا میاشت هم داسې را روانه ده دا میاشت هم داسې را روانه ده چې عزتمنده میاشت ده الله دې راله توفیق راکړي چې د دې قدر وکړو ګورې چې څوک د نعمت قدر ونه کړي الله یې تیلي څوک د نعمت قدر ونه کړي الله یې تیلي حتی چې خلک ایمان پورې خندا وکړي الله ته ایمان هم لي الله هم دې بچ د دې هر څه نه به ځان بچ کوو او د الله بندګان به جوړوي نو بله معنی وره لتؤمنو د پاره دی چې تاسو ایمان راوړئ بالله په الله باندې ورسولي او په رسول د الله باندې وتعزروه چې تاسو امداد وکړئ د الله د پیغمبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وتوقروه او تعظیم وکړئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعظیم او عزت وکړئ د دې امداد وکړئ ځکه الدین کل ادب دین ټول ادب دی د مور او پلار ادب د استاد ادب د پیر او مرشد ادب د خپل مشر ادب د تر ادب حدیث کې راځي خلکو ته اوس وی هغې باندې بد لګي هلکه وایي تره په شان د پلار دی حدیث کې راځي مشر رور دا په شان د پلار دی حدیث کې راځي ترور په شان د مور ده حدیث کې راځي مشره خور په شان د مور ده بیا ورپسې ګوره ټول ادب دی د قرآن به ادب کې د قرآن د ویونکي به ادب کې د قرآن د اوریدونکي به ادب کې د کوم ځای کې چې قرآن اداره وي د هغې به ادب کې کوم په څه څیز چې قرآن پروت وي د هغې به ادب کې چې کوم څیز د قرآن سره وابسته وي د هغې به ادب کې دا ټول چې ادب در کې کله راغی
با ادب با نصیب. او چې ادب در نه لاړه نو پوه شه چې بیا ستانه د الله رب العزت یعنی دا فیصله کړې ده چې ستانه اوس خیر اخلي او بې خیره کوي دي. بس دا ستا د هلاکت لومبنۍ پوڼه. منافق ولې منافقو په لومبني سب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ګورې مونځ کو د هغې باره کې احادیثو کې راځي وایي موږ به کله ناکله وي تاسو فضایل عمل کې غالبا یا شته یا نشته خو راغلي دي احادیثو کې راغلي دي وایي موږ به کله ناکله وي چې عبدالله بن ابی چې دی به د دغه نه د ابوبکر صاحب نه په عبادت کې ړوان دي شي دومره عبادت پیګو په لومبي سب کې به ولاړو چې دی به ړوان دي شي خو په زړه کې محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ادب پکې نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی مبارک هم تله نو هغې ته هم سپک الفاظ استعمالو. نو خدای پاک څه کو اخره کې وایي چې ما باندې لاړې مبارکې ولګوي ما له خپلې جامې راکړي الله جنازه را باندې وکړي الله ورته استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره که او یا ظلم ورله معافي وغواړئ که نه د ستا ادب و احترام نه دی کړی بخښنه ورته نه کوم دا منافق و تا ته یوسئ په شی بل څه داسې حالت نه به ځان ساتو. نو دین ټول ادب دی ها او چې بې ادبي دې وکړله نو یو بې ادبي دې د عرش نه فرش ته راوړي او یو ادب دې د فرش نه عرش ته رسي. د موسی علیه السلام باندې چې جادوګرو ایمان راوړو حالانکې فرعون خو ډېر لیدلي کور کې د هغه پاتې شوي هغه خو ډېر د نږدې نه لیدلي یا د تره زوی هغه چې د دنیا نه کافر تو مرتد نو هغه خو ډېر موسی علیه السلام لیدلي په کار چې دی به ایمان راوړي ایمان جادوګرو راوړو نو هغې کې یو علت علماو دا لیکلی دی یو وجه پکې دا لیکلی ده چې هغې ادب د موسی علیه السلام وکړو هغه ته وی چې صرف تاسو مخکې امسا غورځوئ او که موږ مخکې وغورځو ادب یې وکړو نو د ادب د وجې الله رب العزت ورته ایمان ور نصیب کړه. موږ څه کړو الله دې معافي وکړي. نو د دې وجې دکه شان د الله رب العزت خپله مرتبه ده دا به نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله مرتبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی په دې کې شک نشته دا زمونږ عقیده د ټولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی په دې کې شک نشته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل انسان داسې شخصیت دی چې ته دا نشې ویلی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان یم یا هغه زمونږ په شان دا د ایمان د خطر خبر انسان دی خو انسان کامل دی په اکمله طریقه ده موږ د هغې هغه د خپو خاورو ته هم نه رسو د انسانیت ځان له تقاضا ده او بیا درجات ځان له حساب دي. دغلته یوه ډله ده هغې وایي الله دې معافي وکړي بیا خو لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې سر وفاتو دا ولاړو او هلته هم څه الفاظ استعمال کړي یو کس ورله ویل د خلکو مرځی کې کاري لږ احتیاط پکاري بعضو ځایونو کې ویا لکه دلته ژوندې منې که نه د قبر مبارک سه یې ورته ویل هلکه لږ احتیاط وکړې خدای ته وګوره روضې مبارکې له خپل اختلاف راوړی وایي چې کومه عقیده مې هلته وایي دلته مې ده نو بیا اخره کې بس وړی د بل طرف ته او دنیا نه کافر لاړه الله هم دې وساتي لږ اختیار پکار هغه ډېر ګډوډ الفاظ لیکلي دي لږ احتیاط پکار د دې وجې الله وایي لتؤمنوا بالله یو شیعګانو کې یو عالم التجرید کتاب یې لیکلو نو ټول کتاب ډېر زیات قابل و اخره کې پکې کتاب ډېر سم لیکلو لغاتو باندې اخره کې پکې صحابو پسې بد رد ویل اوس د لغاتو د دې سره څه خو دا ډېر زیات قابل و خپل کیسې کوله اخره کې صحابو پسې بد رد ویلو نو چې کله مړ کېده نو په خوله باندې چې دی نو ګندګي راله په خوله یې څه راله ګندګي راله نو خوا کې ورسره یو بل عالم هم د هغې نه خو هغه بې ادبه نه و نو ده ورله وی چې این چی است داسې شی دی وی هغه ورته وی چې این آن است که در آخر تجرید میخوری دا هغه دی چې په آخر د تجرید کې دی خوړلی دي الله هم دې بچ کړي د بې ادبۍ نه به ډېر زیات ځان بچ کړو ښه تو بله ورځ یوه ځای ته لاړم لوی لوی خلک دي ته په خدای اریان به شي ظاهرا خلکو ته لوی ښکاري قرآن د زنګ یو ملګري مو د دې ځای راسره قرآن چې دی دکه شان په فرش باندې پروت تفسیر په فرش پروت و احادیث په فرش پراتو ما سبا به دې د خلکو نه دا تمه کوي چې زما عزت وکړي سبا څه عزت د خدای کلام عزت نه کوي لږ احتیاط پکار
لتؤمنوا بالله د پارا دی چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې او رسولي پر رسول د الله تعالی باندې وتعزروه او چې تاسو امداد وکړئ په چا باندې نو که یو معنی کې د الله رب عزت نو د دین د الله تعالی یا د پیغمبر د الله تعالی وتوقروه چې تعظیم یې وکړئ نو دا ډېره د نازکه رشته د دینداري کې به ډېر زیات احتیاط کړي زموږ استاد مولانا عبدالواحد صاحب هغې رالیوي 400 کې هغې رالیوي چې زموږ شیخ الحدیث صاحب وي هغه راته وی چې هغه راله خپله خبره کوله چې ما یو پیره داسې کار وکړ چې د یو استاذ په درس نه پوهېدم نو پکار دا چې ما ورته په سمه طریقه وی چې بس جي زه سبق یا ویم نه یا راته مسایل دي یا یو څه یا بل څه سمه طریقه راته وشم وایي ما ورته چیټۍ ولیکله چې زه ستاسو په سبق نه پوهېږم ما د خندا په توره مونه لیکل صرف مې ورته ولیکل چې زه ستاسو په سبق نه پوهېږم او لہذا زه لاړم مدرسه مې پرېښوده وایي صرف دا مې ورته ولیکل او چیټۍ مې ورته ورکړه پرې مې ښوده وی بیا زه وخت تیر شه زه فارغ شم او اسلامیه مدرسه کې بیا هغه نوم یې نه له مسلوي سړی هم دی او ظاهرا هم خلکو ته مطلب ډېر لوی بزرګ انسان هم دی او ظاهرا یې نوم هم ډېر لوی دی ډېر مشهور دی نو د اسلامي مدرسه کې چې زه شیخ الحدیث بیا کله ولګېدم کله استاذ ولګېدم نو چا راته په ور باندې لیکلي و شاګردانو کې یو 2 ورځې رانه سبق ویلو بیا یې راته په وتو کې په ور باندې لیکلي وه چې موږ ستا په سبق نه پوهېږو او لاړو دا وی ما وی چې دا هغه چټۍ وه چې ما نه معمولي بېادبي شي او دا موږ ته چې پرې نه پوهېږو دا ځکه چې موږ پکې اخته یو الله دې معافي وکړي وتسبحوه او تسبیح بیانوي دغه الله تعالی بکرة و اصیلا سبا او بیګا ان تسبیح وایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د شوق سره وایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ان الذين يكنن کسان یبایعونک چې بیعت کوي د تا سره اے رسول الله صلی الله علیه وسلم انما یقینا به خبر دادا یبایعون الله چې دی بیعت کوي د چا سره د الله رب العزت سره ید الله لاست الله تعالی فوق ایدیهم د پاسه د لاسونو د دیو دی کیفیت الله رب العزت ته معلوم دی فمن نکسب ساسوک اے خالفا چې مخالفت وکړو دغه وعدی نو چې وعده کې دا غینه مخ کې خصوصو کا چې بیعت کې دا غینه مخ کې خصوصو کا چې سبق وې دا غینه مخ کې خصوصو کا او چې داخلین الفاظ استعماله ک پکور کې استعماله ک زنانو ته استعماله ک غیر د مخ کې ته خصوصو کا چې کله د داخلین الفاظ استعمال کړو کله د ګډ وی وډي اووي کله چې د وعده وکړه کله د بیعت وکړه کله د سبق اووي نو بیا دا رشتہ د اعتماد هغه ده نو الفاظ دي د نکاح نه پس استعمال کړو الفاظ دي چې حتی چې زوی ته د خیره وکړي نو تا دغه یعنی هغه چې کم سیز هغه د مات اوس چې مات شوز بیا کیسه ختمه ده ځکه حدیث کې دغه بیا له کیسه د خدا خیرونه من راغلی زناور ته من راغلی ده حتی یعنی کبیح عمل ورته ویل شوی دی کبیح بے برکتی راولي کبیح عمل دکه شان چې تا کله وعده نه ده کړې نو پتا باندې د خدای طرفه مؤاخذه نشته نسل نشته او چې کله دې وکړله بیا به د ماتولو خیال ساتي دکه شان او د قیامت پر سخت وعید دی دکه شان چې د کله بیعت نه کړې پتا باندې د چا دغه نشته دی بزرګ لمزه د لمزه هغه لمزه بل لمزه بس سودونه د تعظیم نشته دکه شان سبق ته کړه نه ویلي زه او محمدجي او مثال په تور ریاض دا یادانو دا ته مشرانو کې فرق مراتبو کې وي خو نور بتا ته د عام خلکو په نسبت باندې ټول یو شان ځکه ستاسو استادان نه خو چې کله د نسبت د استاد شاګرد دی راي کله د پیرې مرید دی راي کله د مور او پلار راي کله د مشر کشر راغی نو بیا به پای کې ډېر زیات خیال ساتي الله دې عزت او عظمت را نصیب کړي نو د دې وجې فمن نکس کچرته چا ما تکړه خانه په مخالفت وکړه د دې وعدې نو فانما ينقص على نفسه یقینا وبال د دې وعدې د ماتولو د دې چې کوم هلاکت دی کوم تبعید ابم په د باندې راځي دې بل څه نشته
نو فإنما یقینا ینقصو دا وعده ماتول دا وعده علی نفسی په د باندې دی ومن اوفا او هغه چا چې ایفا وکړه بما په هغه څه باندې عهد چې وعده یې کړی دی علیه پای باندې الله د چا سره د الله رب العزت سره فسیؤتیه نو زر دی چې وربکې دی لره اجرا عظیما اجر عظیم سيقول زردی چې وبخای لکه دا وبوای تا د المخلفون دا پاتې کړی شوی کاکا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا نو خبره داسې ده چې دا کوم رامیان پټ شوی دا راغلی نو د موقع ته راغلی نو او منافقین رامیان دا راغلی نو دی خو بوستا ته دغه جوړی ته دروغ قسمونه بخوري خله کې بخول خل الفاظ جوړی ته له بخواله راضی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی د مخ کې نه وي زردی چې را بشیتا تا پاتې کړی شوی خلق من الاعراب د باندې چانو نه نو سبوي شغلت ناوي مشغوله کړو موږ لره اموالنا مالونو زمونږه حفاظت د اموالو زمونږه واهلونا او خاندان زمونږ زم خاندان ډېر زیات ګڼ دی پیسې نه رسي ته دین تر ته سي روزه ولګوا زمونږ چې دی نوړې روټه نه رسیدله د سیروزي کیسې کې پکې زمونږ ته د علم کیسه زمونږ خو چې دی دون ازمکره په خدای کې چې موږ کې اوسم کچکول ګرځو زمونږ دونه کور دی یا زمونږ چې دی دومره چې اوس مم چندې لکټه چولې دی په سړک نو تله پکې دا کیسې کې موږ هغه مشغوله کړیو بچو له وګټو که خزي له وګټو هغه خو رنگ پیشنې دي دای خدا دادی نو موږ خو دې مشغوله کړو شغلت ناموالنا مشغوله کړو موږ لره حفاظت د مالونو او اهلونو د خاندان فاستغفر لنا نو سبوي درته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سره رانږدې کیږي پیسو رانږدې کیږي نه سوي بس بخنه او کوم ته یقولون وای دی بیلسناتم په جواب باندې په جواب وای ما هغه سلیس فی قلوب چې د دې پزړونو کې نشته دار داسې په جواب وای چې دی بس داسې وکړه چې اوس الله نه له ما پیو غواړو ما پی راته کو غلطی را نه شوی دینه پس بنه کی خو الله رب عزت چې پزړونو کې دا خبره نه ده پزړونو کې دا خبره نه ده الله وی مالی سفی قلوب قل ورتوایا اے پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فمن بس سوکت یملکو چی مالک وی لکم ساز دا بارا من الله دا الله رب العزتنا شیئن دا سیز سوک بوی مالک ساز دا بارا دا الله رب العزتنا دا سیز ان اراد بکم کچرتا دا الله رب العزت ارادو کی تاسو تا شیئن دا سو کچرتا ارادو کی اللہ رب العزت تاسو ضرن دا تکلیف او ارادو یا ارادو کی بکم تاسو نفع د نفع ایک الله در فائدہ درکې او د فائدې الله اراده وکي نو دا بوتان موتان دا انسانان دا خاندان دا کلی ولس دا بادشاہي دا یو سبل صداستانه د الله د رحمت ک درکې نو دا لري کولی نشي او که الله د نقصان درکې کنا نو دا سو کم چې دا ټول لګیا دي نو دی دغه نقصان بندولې نشي بس اخلاص خبره در څه کوي ان اراده کچرته ارادو کی دغه الله تعالی بكم تاسو ضرن د تکلیف او اراده یا ارادو کی بكم تاسو نفعن د سو د نفع بل کان الله یقینا دی الله تعالی بما په هغه سبان تعملون چې تاسو کوي خبيره خبردار الله رب العزت چې تاسو یې کوي په زړونو کې سدي په خلو باندې سدي په پټو تیارو کې سدي په هر څه کې چې دي نو د الله په سدي خبردار دی د دې وجه الله رب العزت د نیکه توفیق راکړي چې سم کې دا موایا چې وای بس خلقونه مخلوق نه پناشو بس اوس کوا چې هر څه کې اوس کوا نه بس الله رب العزت تا ویني دغه لوی خبره ده الله دې مونږ کې دا ایمان پیدا کړي چې دا ایمان مضبوط شي دومره مونږ ویریږو چې وای دا ګناه ده الله رب العزت راته ګورو وغیرہ د ډېرو شیزونو بچو بیا مبارکه میاشت روانه ده الله دې توفیق راکړي کوی مسلمان بنده دې کوشش دا وکړي چې هر عمل چې دی دا سو کې په پټکی کې یو پاویا دی چې دی مسواک استعمال کی یو پاویا دی جمعه ترازی خیخ پر ادن نه کی په سنت طریقه باندې اوزی په غس اخبار کی بیا لادا سکه خلکو پکې چې دینو دغه خاصم خیال نه ساتي دا سنت دی دا زیاتی دی مفتی ضروري خان صاحب رحمه الله فرمای وای استاد محترم وی کله نا کوي دلته به طلبه او ته چې لګه دغه کا ودا سی ورته پټکی استعمالوه یو استاد ته چې بغیر د پټکی بیا را نشي یا غراته وی چې دونه خو لازم نه دی وای ما ورته وی چې دونه بیکارم نه دا سونه چې تاسو بیکاره غاڼلې دي
دغه شانو چې په هر یو سیس کې په ګیره کې یا د سر د ویښتونه واخله تر نوکه پورې ځکه مبارکه میاشت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عمل پیش کیږي دا ورته پیش کیږي چې پلانکي ستا امتی ستا په طریقه ویښته جوړ نه کړه دا یې د انګریز په طریقه جوړ کړه دا ورته پیش کیږي چې ستا پلانکي امتی ګیره ستا په طریقه جوړه نه کړه د پلانکي په طریقه یې جوړه کړه دا ورته پیش کیږي چې پلانکي نو یو عمل پیش کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې وجې چې لږ احتیاط وکړو بیا مبارکه میاشت تعظیم د دې خاص دی چې د دې ډېر زیات خیال وساتو الله دې راله توفیق راکړي بیا که چا ټوپۍ موپۍ نشته غریبانان یې نو خیر دی کوشش وکړئ دغه ټوپۍ چېرته را پیدا کړئ چا سره به د جومات د ټوپو باندې ډېره اکتفا مه کوئ داسې کوئ چې ځان سره خپلې ټوپۍ راوړئ مزېدارې ټوپۍ ښې ښکلې او کوشش دا خو مشهوره بس خبره ده د میاشتې لیدو مسله داسې ده که چېرته اسمان صفاوي نو بس بیا ډېر کسان چې ګواهي ورکړي چې په هغې د سړي یقین راځي چې دی به دروغه نه وایي خلاصه خبره چې دومره کسانو چې د سړي په یقین راځي چې دی به دروغه نه وایي نو بس دا یې ګواهي به معتبري چې کله مطلع صافه وي او چې کله صاحب به نه وي یو کس یا دوه کسانو ګواهي ورکړه ده نو دغه هم کافي کېږي او په هغې باندې به فیصله کېږي خو که چېرته یو کس میاشت ولیدله او قاضي فیصله د هغه په میاشتې ونه کړله نو دی به بیا هم روژه نیسي دی به نیسي نور خلک دی نه نیسي او دکه شان که چېرته د اختر میاشتې ونیسله نو ځان له به بیا اختر نه کوي ځان له به اخترګل نه جوړوي لږ به اختیار تراویح څنګه چې د کتاب په شروع کې تیر شو چې یو مسلمان د رمضان په شپو کې مونځ کوي نو د هر رکعت په بدل 2.5 نیکۍ ورله لیکلی شي او ما درته بیا دې سره پټکي وغیره دا چې شامل شي نو ډېر زیات ثواب دی الله توفیق راکړي نو د هر رکعت په بدل 2.5 نیکۍ ورله لیکلی شي یعنی د هر رکعت په بدل د 2.5 نیکو ثواب ورله لیکلی شي او په جنت کې به ورله الله یو مکان جوړوي د سرو یاقوتونه د دې مکان به 18 دروازې دي په هره دروازه به د سرو زرو یو محل وي او سره یاقوت به پکې لګېدلي په رمضان کې 20 رکعت تراویح دي نو د نورو انعاماتو نه علاوه 2.5 نیکۍ په یو رکعت نو 50,000 نیکۍ په تراویحو دي هم کېږي نو کوشش به دا وکړئ چې ټوپۍ مو په هر څه ورته له هیره برابر کړئ چې جنګ لدې وسله مسله سره برابر ساتي که خدای وس درکړو نو نور هم کوه د هر رکعت په بدل د رمضان په میاشت کې د شپې وي او که د ورځې په جنت کې یوه لویه اونه داسې ورکولی شي چې 500 کاله د هغې د سوري لاندې په سورلۍ مزله کیدی شي د هغې د لاندې یعنې په سورلۍ باندې د هغې لاندې مزل کې دغه کیدی شي خیال هم دی دا تاسو چې کوم مسؤلي کوي دا په دې چې هلته سم ستړی هم شئ که نه بیا هم هغه سورې نه ختمیږي رمضان برکتي میاشت کې بې شمېره رحمتونه دي د رمضان په برکتي میاشت کې بې شمېره رحمتونه او برکتونه دي په دې میاشت کې د رمضان کې به دا خوب لږ کموي په دې میاشت کې د تراویح لمونځ سنت مؤکد دی بعضې خلک د سستۍ په وجه ټوله میاشت تراویح نه کوي او بعضې خلک څه تراویح کوي او څه نه کوي ځکه چې د خدای او د رسول ترمنځ د نرزو تقسیم کړي او څه نه کوي نو د ډېر او دا بعضې خو داسې ظالمان وي مشران پکې وایي موږ دا پلانکي ته دغه یو بیا پکې دغه هم راباسي دا مؤکد دی دا غیر مؤکد دی دا د زمانې زین العابدین ته راغلی چې ته اوس پکې تقسیم کې دا مؤکد ته په مؤکد اوس ته ودرېږه بس د خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله رب العزت د دې میاشتې روجې فرض کړې او ما در باندې د دې میاشتې عبادت سنت وګرځه ما در باندې لازم که بس کیسه ختمه ته پکې څه کیسې راوباسي نو خلک څه کوي و دغلته به وروستو ګرځي را ګرځي که دلته نه ګرځي هغلته به ناست دي هغلته په بند به ناست دي دغلته سړک کې ولاړي او خدای دې خیر کوي بیا بیټه کې خو به خالي نه نو د بیټکو والا صاحبانو ته هم دا زموږ یو درخواست دی چې د خدای او رسول خاطر وکړي یا د اجرې والا یا د دیرې والا ټول چې هر رقم دي په غیر چابېر چې څومره هم بیټکونه دي په دغه ورځو کې کم از کم د ټي ویګان بند کړي او کور کې هم بند کړي د رمضان میاشت خپلې ډرامې دي له خیره برکتي ډرامې او چې یو کال کنجرتوب وکړي هغې به اوس هغه نرۍ لوپټه واچي هغې به هم چې دی نو اوس به دا مسالې کوي خلکو ته عجیبات
عجیب دور دیدم در این پادشاهی که للو و پنجو همی شد سپاهی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله پاک پتاسو د رمضان روزي فرض کړي او ما تاسو د پاره تراویح سنت کړي. کوم بنده چې د ایمان او ثواب په نیت باندې د رمضان روزي نیسي او تراویح کوي د تمامو ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه چې د موره په کومه ورځ پیدا شي. تراویح سنت موقت دي. تراویح د نارینه زنانه دواړو دپاره ضروري دي. د ماسخوتن د مانځه نه پس یو وخت شروع شي او د صبح صادق پورې د تراویح وخت دی او د ماښام نه تر سحره پورې وخت چې په 3 تقسیم کړي نو لومبنۍ یعنې 1/3 حصې نه واخله تر د نیمې شپې پورې د تراویح کول دا مستحب دي او د نیمې شپې نه تر اخره بیا تراویح کول خلاف اولا دي. صحیح دي خو خلاف اولا دي. بهتره دا ده چې د نیمې شپې نه مخکې تراویح وکړي شي او که چاته پاتې وي نو د نیمې شپې نه اخوا یې هم کولی شي خو مخکې بهتره ده. الله رب العزت تعالی توفیق راکړي. کوشش وکړو.